الله وی زه یوه خزانه وم پټه خزانه وم. ما وغوښتل چې باید زه وپېژندل سم. نو ما ویلې چې زه وپېژندل سمه نو باید زه مخلوق پیدا کړم چې مخلوق مې پیدا کړ زه وپېژندل سم. نو دا هم ډېره علمي مسله ده طالبانو. د ابن عربي څه تېر سوی دنیا کې جنجالي سړی چې تېر سوی د طالبانو یو کتاب جوړ کړی فصوص الحکم ورته وي. په دې کتاب کې لیکلی دي وی دا آدم علیه السلام چې الله پیدا کړو دا د الله دپاره داسې یو که انسان العین للعین. انسان یا انسان د سترګو تور ته وایي. سترګو تور نه چې د سترګې ګاټی څه ده طالبانو کسی چې ورته وي داسې سترګې نه لري چې سترګه دید نه کوي. نو انسان د الله عز وجل دپاره داسې ده که انسان العین للعین. یعنی الله عز وجل وایي زه مخکې کنز مخفي وم خو چې مخلوق مې پیدا که انسان مې پیدا که زه راوسپړل سوم راښکاره سوم خلکو وپېژندلم. نو دا یوه جنجالي موضوع ده طالبانو ورګډېږو به نه ډېر. روح الماني لږ اشاره ورته کړې ده او دی ډېر د دې مسلې هغه کوي او تفسیر کې طالبانو په دې باندې ډېر بحث کوي. نو دا بیا دی چې ته خبر راځي چې انسان الله عز وجل څومره نادر پیدا کړی دی کې خبر راځي. انسان راتلونکي کې طالبانو څومره سپړنې کړي او انسان راتلونکي کې څومره سپړنې کولی بیخي ډېر نادر دی انسان. الله انسان داسې یو مخلوق پیدا کړی ده چې راتلونکي او ساینسدانان وایي په علمي میدان کې انسان تر اوسه پورې لا په مرتبې د عقل حیولاني او طفلیت کې ده. هغه علمي میدان یې د طفلیت ده. که انسان ځوان سي او 40 کلو ته ورسېږي طالبانو څومره راسپړنې به وکړي. یعنې دنیا ولاړه ده که روانه ده علمي څېړنې سخته په چټکۍ باندې روانه ده. نو دا اوس چې انسان څومره علمي پرمختګ کړی دا لا مرتبه دي چا ده د به طالبانو چې 40 کلنۍ ته رسېږي نو بیخي ډېر وخت غواړي. نو دوی خو میلیونونه کاله ښیي چې په دې باندې به وخت تېرېږي او په دې ځکه کې چې څومره وړتیاوې دي طالبانو دا وړتیاوې به ټولې قوت نه فعل ته راوځي. والله عز وجل خبره ډېره غټه ده طالبان. او دلته روح الماني علامه جلال الدین سیوطي نه نقل کړی د اتقان نه هلته لیکلي چې په دغه آیات کې د اسلامي علماو منطق هم په دې کې شته. د طالبانو ورونو یو څو هغه ذکر کړي پکې شکلونه څه دي موږ او د تاسې د انتاج دپاره 4 شکلونه چې دي. بیا ویلي بان الساعة امر ممکن وعد الصادق بإتيانه صغرى صلاة وكل أمر ممكن وعد الصادق بإتيانه فهو آت كبرى صلاة. حد یو ساتر لري که بس هغې دا صلاة أن الساعة آت قیامت راتلونکی ده. هغه منطقي اشکالو باندې دا هغه جوړ کړی ده څه ورته وایم. ومن الناس من يجادل في الله ومن الناس بعض الخلقنا من هغه څوک دي یجادل فی الله چې دوی مجادله کوي په لار د الله کې بغیر علم بغیر د علمنا ولا هدن او بغیر له هدایتنا ولا کتاب منیر او لدین چې له دوی سره کوم کتاب منیر داسې کتاب چې هغه رڼا کوونکی وي نسته د ورسره. نو طالبانو ورونو کتاب چې د انسان ډېر ژوند بدلوي. کتاب انسانانو ته لارې ورښیي او په انسانانو کې طالبانو ورونو ډېر بدلون راولي. نو دې سره داسې یو کتاب منیر نشته ده. ثاني عطفه طالبانو د حکومت او د سیاست ولۍ بحث هم ډېر ښه بحث ده. مونږ سره اوس ډېر پکار ده ځکه الله مونږ ته سیاست را نصیب کړی. په دنیا کې حکومت ولی او سیاست ولی په ټوله دنیا کې د اسلام په لاس کې نسته غیر د افغانستان نه چې دلته د علماو په لاس کې قیادت ده. علما باید د سیاست کتابونه ډېر ګړندي وګوري چې سیاست یې له لاسه ونه وځي. طالبانو د اسلام نه مخکې هندیانو یو کتاب جوړ کړی کلیله او دمنه ورته وایي. دا ډېر خطرناکه کتاب ده. دا کتاب چې ده جوړ کړی طالبانو ورونو د دې کتاب په مقدمه کې یو باب ده باب برزوی ورته وایي. نو دا کتاب هندیانو نه غوښته چې د هند د بادشاه په خزانه کې نه یې غوښته چې د ایران امپراتورۍ ته لاس ته ورسي.
ایرانیانو دومره په چل باندې دا کتاب له دې جینوړی چې ورته حیرانه بس څومره پیسې پې مصرف کوي تنای چې د هند له کتابخانې نه د اسلام نه مخکې د کسرا امپراتورۍ ته وړی نن که ته مولانا پوښتنه وکړي لیدلی دی ده که نه کله کله یې حماسي یادوي او هغې څه علما تشویق کړي دي دې ته چې وی ګوري څومره ښه کتاب د طالبانو عربي ته بیا هغه په قرون اولاو د اسلام کې عربي ته دا کتاب ترجمه سوی ده د حیواناتو په ژبه په دې کتاب کې قصې دي چې ته لاول نه وګورې مدبرانه یې وګورې ما خپله دې ته ډېر سودا وله خو دا مې زړه کې ورمانو چې زه یې طالبانو ته ووایم درسن یې ورته ووایم خو طالبانو ورونو داسې خبرې دي پکې چې بیا د حکومت والاو سره د سړي په شخړه باندې اخته کېږي ځکه هغې کې نصیحتونه دي طالبانو ورونو چې باندې وځي بیا دا ښه بلم چې تاسې خپله وګورئ طالبانو چې به خپله تاسې په پوه شئ چې حکومت څنګه کېږي ثاني عطفه دی په داسې حال کې اړوونکی وي د څنګ خپل لیضل چې ګمراه کي دی د لار د الله نه خلق له فی الدنیا خزي د لره په دنیا کې ذلت ده ونذیقه یوم القیامت عذاب الحریق ورچکود ته په ورځ د قیامت عذاب هغه عذاب الحریق چې سوځونکی محرق ده ذالک دغه خزي او ذلت په دنیا او په آخرت کې بما قدمت یداک په سبب د دې چې کړي لاسونو دي تاسې مخ عذاب ځکه درکو ځکه تاسې په دنیا کې بد اعمال کړي دا د هغې جزا ده وان الله لیس بظلام للعبید نه ده الله بظلام ظلم کوونکی په بندګانو باندې الله ظلم نه کوي په بندګانو باندې نو طالبانو ورونو دلته یو مشهور سوال واردېږي سوال داسې د طالبانو الله ظلام نه ده ظلام خو صیغه د مبالغې ده یعنی ډېر ظلم نه کوي د مبالغې نفیه ده پکې نفیه د اصل فعل نه ده طالبانو مبالغه نفیه د مبالغې ده الله تعالی بیخي ظلم نه کوي طالبانو که ډېر ظلم نه کوي لږ کوي بیخي ظلم نه کوي نو دلته طالبانو ورونو د الله دغه ظلام ګوره طالبانو یو نفیه د فعل ده یو نفیه د مبالغه د فعل ده د الله په حق کې باید بیخي د ظلم په ماده کې نفیه د فعل وشي الله بیخي ظلم نه کوي دلته الله داسې وایي لیس بظلام یعنې ډېر ظلم نه کوي خدا منا لږ خو کوي نو دا خو طالبانو جنجال شو نو دې دپاره علما ډېر جوابونه کوي علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله چې کوم جواب کړی دلته مبالغه په نفیه کې د طالبانو نفیه د مبالغې نه ده مبالغه په نفیه کې ده دا معنا لیس بظلام الله بیخي ظلم نه کوي یعنی طالبانو مبالغه په نفیه د فعل کې ده مبالغه په نفیه د فعل کې ده او داسې نه ده چې نفیه په مبالغې کې نه ده نفیه د مبالغې نه ده طالبانو نفیه مبالغه په نفیه د فعل کې ده ټول فعل طالبانو بیخي یو خو له چا نه هغه فعل نفیه کوي یو خو له چا نه هغه فعل نفیه کوي ته کله کله داسې وکړې چې دا فعل یو چا نه بیخي مبالغتن نفیه کوي دلته مبالغه په نفیه د فعل کې ده خبر پوه شئ نفیه د مبالغې نه ده مبالغه په نفیه د فعل کې ده نه پوهېږم چې پوه شوئ طالبانو که نه شولئ ومن الناس بعضې له خلکو نه من یعبد الله علی حرف بعضې انسانان طالبانو د الله عبادت کوي علی الحرف عبادت علی الحرف دې ته وایي طالبان یو سړی جهاد ته لاړ شي که نه مجاهدین چې کوم چې کې جنګېږي هغه مرکز ته دی نه ورځي لرې هلته غره کې یو ځای ځان ته نیولي چې وایي که مجاهدین کامیابه شول خو پرې راکښته بسې غنیمت کې به ورته وایي چې زه شریک یم او که خامخا د تېښتې میدان سو نو زه خو تیار تښتېدلی یم که نه دې ته جهاد علی الحرف وایي څنډه باندې هغه د جنګ په څنډه کې دواړو کې د خیر د طالبانو که نه که کامیابه سي غنیمت ته به راکښته سي که ماته سي دی خو هسې تښتېدلی د بچ وي او عبادت علی الحرف هم دې ته وایي عبادت علی الحرف دې ته وایي طالبانو ورونو دوی د ایمان د دې دپاره راوړي
که ګټه ایمان کې راورسېدله مؤمن به یم که ګټه راونه رسېدله کافر به یم بیرته. نو طالبانو همداسې ول که نه یو څوک راغلل مدینې منورې ته ایمان به یې راوړ طالبانو ورونو ښځې به یې چې بچی وزېږو اسونو به یې چې بچیان وزېږول بیا به ویل یاره ډېر خوندور دین ده. او که به بیا طالبانو ورونو ښځې به هم بچی ونه زېږو اوښانو اسونو به هم بچي ونه یاره ښه دین نه ده بېرته به لاړ. دا طالبانو د دین د اسلام به علی الحرب و دې خوا ته به یې ګټه وه یې خوا ته به سوکنې دې خوا ته خو تیار وو. والله وایي داسې نه ده ته چې الله باندې ایمان راوړې دین ته راځې عقیده به منې که سختۍ وه که اسانۍ وه تېرځم به نه علی الحرب به نه یې کله یې خوا ته سم د جنګ منځ ته راکته سه چې که هر شی وي که ظفر وي او که شکست وي هزیمت وي زه به همدلته یم پکې. ومن الناس بعض الخلقنا من یعبد الله علی حرف دوی عبادت کوي د الله په څنډه باندې فإن أصابه خير كدوی ته ورسیږي خیر اطمئن بی دوی مطمئن سی پی باندې وإن أصابه فتنة انقلب وګرځيږي على وجهه په خپل مخبر ته خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله دوی ربلی بغیر د الله نه ما اغا لا يضره که عبادت یو نکی ضرر نسی ورته رس داسې شي عبادت کوي طالبان ورونو که چېرته عبادت یو نکی نو هېڅ ضرر نسی ورته رسولی ولا ينفعه او که عبادت وکي نفع نسی ورته رسولی ذلك هو الضلال البعید دا گمراهی ده بعید لحقنا. یدعو دوی رابلی لمن اغا څوک رابلی چې ضرر نږدې ده له نفع نه یعنی اغه چا عبادت کوي په سختیو کې اغه څوک رابلی چې له ګټې نه تاوان ډېر ده که لبئس المولا بد ملګری د دی ولبئس العشیر او بد دوست د دی د دی چې څوک رابلی دا بد ملګری دوست هم دغه ده چې تاوان یې څوک ده. طالبان ورونو تاسې د دې ته فکر وي طالبان ورونو هر استاذ هر مربي دا طالبان ورونو مخلص نه وي. تاسې که فکر کړی کله چې سړی هغه کوي څه ورته وایي ښکار کوي که نه ښکار چې کوي که تاسې فکر وکړئ په اوبو کې پلاستیکي لۍ جوړې کړي هلته ورته واچي بیا سړی هلته پټ یا د لۍ غوندې اواز دی کوي که نه نو دی طالبان ورونو ځان یې بزرګ جوړ کړي نو د ده هغه کوم اواز چې دی له خولې نه کوي د ایلیو یا ښکار کوي د زرکانو ته همغسې اواز